پیسې غواړي وایي کومې پیسې ولې د انګورو نه خوړل هغه نعیمان به کله کله به نبي علیه السلام مسجد نبوي کې ناست و نبي علیه السلام ته به یې انګور راوړل کې به یې ښودله نورو صحابو ته به یې ځان داسې کړ چې یعنې زه خو یو سخي سړی یم هغه چې نبي علیه السلام وخوړل بله ورځ ته به چې نبي علیه السلام جومات کې ناست و دروازې ته به راودرېدی وایي السلام علیک یا رسول الله هغه ورته ویلې وعلیکم السلام نعیمانه څه چل دی یا پیسې غواړي وایي کومې پیسې ولې د انګورو نه خوړل موډ به هم دلته کړی یوه به یې بل هم درته وکم بیخي ډېر ګپي صحابي تېر سوی نعیمان یو دی و یو سویبت ابن حرمله دی دواړه ملګري و ابوبکر صدیق و سویبت ابن حرمله و نعیمان دا خبر طالبانو علامه ابن حجر الاصابه فی تمیز الصحابه کې هم لیکلی یو ورځ دوی تجارت ته تللي دي نو نن د سویبت ابن حرمله د دیګ لمبر ده په بازار کې یو کوټه نیولې دیګ لمبر یې ده چې دیګ وکړي نو هغه ورته ویلې ده نعیمان ورته ویلې وایي هغه ډوډۍ راوړه زه وږی یم ده ورته ویلې ودرېږه نور ابوبکر صدیق ملګري خو راسي وایي راوړه که یې نه راوړې بیا زه هغه د سره کوم نه یې در کوم چې ابوبکر صدیق وایي ښه زه به دې م خوښ سم باندې راووته بازار کې خلک راغلي کم لرې جینه غلام پسې ګرځي غلام اخلي نو ده ورته ویلې وایي غلام اخلی وایي ما سره ستا خو که ای خلی تیار به سره جوړ سو هغه ده ګرځي را ګرځي هغه فکر نه ده هغه غلام ده خو یو عادت لري په اته اوښانو یې ورسره خرڅ کړه ستې ورته ویلې چې یو کار لري چې کله یې پړی پکې واچي چې بیا سړي ته وایي چې زه غلام نه یم نو که ای خلی دغه ده چې بیا داسې نه وي ما ترې راوتوروئ بیا به یې هغه کوئ نه هغه ورته ویلې بس ته تر خلاص ستې اته اوښانې ده ترې واخېستلې دوکان یې چې نیولي و هغه ته راغی ورته ویلې وي دا ده هغه یې چې راوځه وایي څه شته وایي په موږ یې خرڅ کړی ته سړیه زه صحابي یم وایي دا خبرې موږ نه منو راوځه پړی چې پکې واچو چې په بازار کې خرڅېلې خو ابوبکر صدیق سره نو هغه ورته خندل زوی مو مړ سه دا صحابي ده څه کوئ تاسې نو طالبان داسې دا ژوند داسې ژوند هم تېر سوی دا کتاب پیدا کړئ الفقهاء والمزاح